د موبایل د سکرین نه به اشتهارات څنګه ختموي؟ که ستاسو په سکرین باندې بار بار اشتهارات راځي او تاسو د هغې نه تنګ شوي، نو په دې ویډیو کې درته زه طریقه ښیم په هغه طریقه باندې تاسو اشتهارات چې دی دا تاسو ختمولی شئ. په موبایل کې درته سیټینګ هم ښیم او د کومې وجې نه راځي د هغه وجه درته هم ښیم، د هغې په تور باندې تاسو هم ختمولی شئ. که تاسو دغه غلطي کړې جو هسې به دې ختم شي، که نه بیا به تاسو په خپل موبایل کې دغه سیټینګ چې دی دا تاسو وکئ، نو د هغې سره به 100% چې دی دا به ختم شي. په سکرین چې کوم اشتهارات راځي هغه اشتهارات چې دي به تاسو ته نه راځي. که تاسو ته په یو اپلیکیشن کې دننه اشتهارات راځي یا په گیم کې راته راځي یا داسې بل اپلیکیشن تاسو انسټال کړی په هغې کې راته اشتهارات راځي، نو هغه اشتهارات چې دي هغه به هم بیا ستاسو په سکرین باندې چې دی دا نه راځي. خو چې دغه سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې وکئ، اول نمبر خو باید تاسو داسې چل کوئ چې خپل موبایل به وګورئ چې تاسو ته کله په سکرین باندې اشتهارات راځي. زیاتر هغې کسانو ته راځي چې کم کسان ماشومانو له موبایل ورکوي. دا موږ تاسو ته چې ماشومانو له تاسو موبایل ورکوئ، نو تاسو ته به قسمه قسم مسلې چې دي دا به تاسو ته په موبایل کې راځي. ځکه چې ماشومانو ته څه راشي که اشتهار ورته راشي نو هغه ډایرکټ په هغې کلیک کوي او اپلیکیشن چې دی هغه هم په موبایل کې انسټال کوي. قسمه قسم ویبسایټ ته چې دی هغو ته هم ورته نه کېږي، ځکه هغو ته دا پته نه لګي. خو چې په سکرین کوي صحیح نو هغه دباوهي، چې هغه دباوهي نو د هغې د وجې نه دغه مسله چې دا راځي. نو اکثر ځینې ماشومان یې هغه په سکرین باندې کوم اپلیکیشن اشتهار ورته راشي نو هغه اپلیکیشن چې دی هغه په موبایل کې انسټال کړي. چې کله انسټال کړي نو د هغې اپلیکیشن د وجې نه تاسو ته اشتهار راځي. یا ځینې کسان په خپله ځینې اپلیکیشن چې دی هغه انسټال کړي، مثلا اکثر وایي موږ خپل موبایل چې دی صفا کولو د صفا کېدو دپاره پکې ځینې اپلیکیشن دي چې هغه موبایل صفا کوي، تاسو ته په مخه په سکرین باندې ښایي چې د دې سره به ستاسو موبایل کې چې کوم فضول وایرس دي یا څه دي هغه صفا کېږي. خو هغه د ټول نه نقصاني اپلیکیشن چې دی دغه چې کله تاسو په دې موبایل کې انسټال کړئ نو د هغې د وجې نه ستاسو په موبایل کې چې دی اشتهار راځي. نو دغه اپلیکیشن چې دی دا به تاسو په خپل موبایل کې نه ساتئ. چې کوم اپلیکیشن تاسو ته چې ستاسو موبایل چې دی دا صفا کېږي په خپله وایرس او هغه تاسو ته په سکرین باندې اشتهارات چې دي دا را مخامخ کوي، ستاسو موبایل چې دی دا هیک کولی شي او هیک شوی هم د دغې د وجې نه، ځکه بیا ستا کنټرول نه چې دی دا وځي او بار بار اشتهار چې دي هغه تا ته په سکرین باندې راځي. دغه شانتې بوسټر اپلیکیشن شو دا اکثر زیات راځي. دغه شانتې پکې دا لیټ دپاره چې دی فلش لیټ چې دی اوس تاسو لیټ چې دی دا به سیوا رڼا کوي. ځینې کسانو پکې داسې اشتهار ورکړی چې تاسو ته وایي چې په دیوال باندې به ستاسو د موبایل سکرین ښکارېږي. نو دغه اپلیکیشن چې کله تاسو په موبایل کې انسټال کوئ نو د هغې د وجې نه چې دی زیات اشتهارات چې دي هغه تاسو ته د دغې نه راځي. ځینې پکې راشي اکثر د وال پیپر په باره کې چې وال پیپر چې دی دا تاسو بدلولی شئ. په سکرین باندې چې کوم وال پیپر لګي نو هغه تاسو د دې په تور باندې چې دی چینج کولی شئ او قسمه قسم وال پیپر چې دي دا لګولی شئ. نو د هغې د وجې نه چې دی هم تاسو ته اشتهارات چې دي دا ډېر زیات راځي. نو کله چې تاسو ته اشتهارات راځي نو اول نمبر تاسو خپل اپلیکیشن چې دی دا وګورئ چې کوم اپلیکیشن تاسو په دې ورځو کې انسټال کړي دي هغه اپلیکیشن چې دی هغه ته ختم کړئ. چې په کومه ورځ اشتهارات شروع شي په هغه ورځ تاسو هغه اپلیکیشن وګورئ هغه ختم کړئ. بل دغه فضول اپلیکیشن چې دی دا هسې په موبایل کې مه ساتئ، ځکه د دې سره ستاسو قیمتي ډیټا چې دا ختمېدی شي. نو که دغه اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې نو د دغې د وجې نه هم ستاسو په سکرین باندې چې دی اشتهارات راتلی شي، یا تاسو داسې ویبسایټ یا څه یو کولاو کړي د هغې د وجې نه هم اشتهارات راتلی شي. که د یو بروزر د وجې نه راځي نو په هغې باندې تاسو نوټیفیکیشن چې دی هغه هم بند کړئ او هغه بروزر چې دی هغه صفا کړئ. په هغې کې د صفا کېدو آپشن تاسو د هغه ځای نه مکمل صفا کړئ. کومې ویبسایټ کوم شیزونه چې پکې تاسو کولاو کړي نو بیا به تاسو ته هغه اشتهارات چې دي دا به نه راځي. نو دا خو عام طریقه شو چې په عام طریقه باندې دغه چې دی دا تاسو صفا کولی شئ. بل دی د موبایل د سیټینګ نه، د موبایل د سیټینګ نه چې دی دا تاسو هم بندولی شئ. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې ستاسو د سکرین نه به هم اشتهارات بند شي او تاسو ته به دغه چې دی دا به هم نه راځي. دا په اپلیکیشنو کې چې دی په هغې کې به تاسو ته هم نه راځي. کوم اپلیکیشن چې تاسو استعمالوئ په هغې کې به زیات چې دی په هغې کې به نه راځي. د دې لپاره موږ خپل سکرین ریکارډینګ چې دی دا کولاوو او موږ خپل موبایل سیټینګ ته چې دی دې ته رالو. تاسو ته به ښکارېږي دې سیټ ته زموږ د موبایل دغه چې دی سیټینګ چې دی دا موږ کولاو کړی. دغه شانتې به تاسو د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه را تاسو کولاو کوئ نو دلته کې هاټسپاټس اینڈ کنیکشن یې لیکلی دی. تاسو ته کېدای شي خالي کنیکشن لیکلی خو تاسو به دا چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي. چې څنګه را تاسو وایي تاسو به دې مخ ته چې دی دې ته به راشئ. چې دې ته رالی نو په دې کې به لږ لاندې راشئ. لاندې به راشئ دلته کې لیکلی دی پرایویټ ډي ان ایس دا یې لیکلی دی پرایویټ ډي ان او ایس. دا تاسو سرچ کولی هم شئ. چې سرچ کوئ تاسو به ډایرکټ دې ځای ته چې دی دې ته به راشئ. چې دغه پرایویټ ډي ان ایس تاسو ووالو نو ستاسو دا چې دی دا به داسې آپ یې تاسو دا به په آپ باندې دغه شان دلته کې به تاسو ته آپ چې دی دا به ښکارېږي آف شوی به وي بند به وي. تاسو به دې چلو کړئ چې به دې دغه وکړئ او دا به دې لاندې ته چې دی دې ته به راکوز کړئ. دا لاندنی اپشن چې دې ته به راکوز کړئ، دې ته به راکوز کړئ نو په دې ځای کې لاندې به لیکلي لکه دا ځای چې دا لیکل شوي دی
دا لیکل چې دي دا به تاسو وران کړئ، تاسو ته به جدا لیکل شي. تاسو به پکې دا لیکل چې دي دا وکړئ ډي ان اس به وکړئ او بیا به ډاټ وکړئ، هغه ټاکه چې دی هغه به وکړئ او بیا به ولیکئ اے ډي جي یو اے آر ډي. دا چې دی دا به وکړئ، بیا به چې دی بیا به پکې ټکی چې دی دا به وکړئ، بیا به سی او او دغه به وکړئ ام به وکړئ لکه کوم چې دی دا به وکړئ. بس دغه چې دی دا به لاندې سیو کړئ. چې دا یو سیو کو ستاسو د موبایل نه چې اشتهارات چې دي دا به ختم شي. خو په ځینې موبایلو کې بیا په دې باندې اپلیکیشن چې دی هغه کار نه کوي. ځینې کسان اکثر وایي دا دغه بینک اپلیکیشن او دا چې دی دا پې کار نه کوي. نو که په کمې کې تاسو ته دغه مسله راځي، کوم اپلیکیشن کې تاسو ته مسله راځي، نو بیا تاسو د اپ کېدو ته چې دی دې ته د دې راتلی شي. لکه دا به اپ کوي نو بیا ته هغه اپلیکیشن استعمالولی شي. که بیا هم دغه نه کوي، خو الفاظ چې مې درته څنګه ووایي دغه شانتې به یې لیکئ او څنګه چې تاسو ته به د سکرین باندې ښکارېږي دغه شانتې به یې لیکئ. که یو ټکی پکې غلط ولیکلو نو ستاسو انټرنیټ چې دی دا به بیا کار نه کوي، بیا به تاسو دا اپ کوئ نو هلو به کار کوي. نو دا به ډېر زیږنان کوي. که بیا هم په دې د بره باندې اشتهارات راځي او ستاسو اشتهارات چې دی دا نه ختمېږي، نو بیا یو حل دی چې تاسو به خپل موبایل چې دی دا به مکمل ریسیټ کوئ. چې ریسیټ یې وکړو نو هلو بس تاسو د موبایل نه مکمل اشتهارات چې دي دا به ختمېږي. بله طریقه چې دا هغه د دې نشتي.